پیغمبر علیه السلام کتابونه لیکي وایي چې کله هغه د دنیا نه د رخصتۍ هغه وخت دی رسول الله مبارک پسې حضرت بلال لاله د الله پیغمبره د مونځ ټیم رانږدې د دروازې وډبوله تاسو جمع ته راشئ کتابونه لیکي دغه ټیم کې د رسول الله مبارک باندې د تبې ډېر زیات زور په حضرت بلال انتظار کوي بیا یې دروازه وډبوله د الله پیغمبره د جمع وخت رانږدې دی په درېیم ځل چې دروازه وډبوله که نه رسول الله مبارک تپوس کوي دروازه کې څوک دي حضرت عایشه صدیقه ورته وایي حضرت بلال راغلی دی او تاسو ته د مونځ با جماعت د هغې اطلاع درکوي چې مونځ با جماعت د هغې د جماعت ټیم رانږدې دی رسول الله مبارک حکم وکړو چې حضرت بلال ته ووایه مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حضرت ابوبکر ته حکم وکړي چې هغه خلقو ته مونځ پړاو کړي حضرت بلال چې دا خبره واورېده چې زه د کمې شمې پتنګ وم د کمې شمې دپاره ما خپل وطن پرېښودی دی هغه د عربو هغه ریګستاني شګې هغه درد او دغه تکلیف هغه هر څه مې برداشت کړي دي هغه شمه نن داسې ده چې جومات ته نشي راتلی حضرت بلال زارو قطار جاړي او داسې دی چې مسجد نبوي ته د راتلو نه دی کله یو دیوال نیسلی را روان دی په لاره باندې کله بل دیوال نیسلی مسجد نبوي ته چې رادننه شه که نه صحابه کرامو چې ورته وکتل چې د حضرت بلال یوازې رالی او حضرت بلال زارو قطار جاړي نو صحابه کرام ټول ترې راجمع شو بلال څه چل دی نور کله خو چې به ته راتلې نو محبوب به د نه مخکې را روان و ته به ورپسې را روانې بلال نن دې دا بېادبي ولې وکړه مخکې ولې رالې یوازې ولې رالې او دا جاړې ولې حضرت بلال کیفیت دا دی چې د جړا د وجې نه خبرې د خولې نه نوځي صحابه کرامو ډېر په حیرت او په تجسس سره تپوس کوي بلال څه چل دی حضرت بلال ورته وایي د دواړو جهانو د مبارک سردار طبیعت ټیک نه دی او ماته ووایي چې لاړ شئ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حضرت ابوبکر ته خلقو ته مونځ با جماعت پړاو کی کتابونه لیکي دا صحابه کرامو چې دا آواز واورېده که نه په مسجد نبوي کې یو غوغا جوړه شوه تمام صحابه کرام په جړا باندې سر شو چې زمونږ محبوب پیغمبر هغه نه دومره په تکلیف کې ده چې مونځ ته نشي راوتی حضرت ابوبکر وایي زه به څنګه د رسول الله په مصلی باندې ودرېږم داسې نشم کولی په دغه ټیم کې د دواړو جهانو د مبارک سردار په طبیعت کې لږونته کې کمې رالی لږونته کې طبیعت ښه شو حضرت علی او د حضرت فضل ابن عباس دا دوه صحابه دي د دوی په اوږو باندې لاسونه ایښودي دي رسول الله مبارک حضرت عایشه صدیقه وایي د رسول الله د خپې دا غټه ګوته په ځمکه باندې راښکله شي داسې لاین جوړوي او د دواړو جهانو مبارک سردار جمع له روان دی مسجد نبوي ته مونځ لذي لہذا مسلمان ته یو تعلیم دی چې ګورې په هر حال کې کوشش د جمع د مونځ کوي د جمع مونځ دا ګورې سره یو په 20 درجې ثواب زیات لري ځان لی چې کې یو په یو دی او چې جمع سره کې نو یو په 27 ګونه اجر چې کوم نه هغه سیوا دی او په 27 ګونه نو بهرحال وکانه یأمر اهله بالصلاة حضرت اسماعیل علیه السلام به خپل اهل و عیال ته د مونځ حکم به کو نن زمونږ اکثر ګوره مشران په دغه کې غفلت کوي او حالانکه زمونږ ستاسو نه به د دغه کې کشرانو تپوس کیږي رسول الله مبارک ارشاد فرمایي الا کلکم راع خبردار هر یو په تاسو کې راعي دی وکلکم مسئول عن رعیته او هر یو نه به د رعیت متعلق تپوس کیږي چې د ماتحت کم خلق دی د بچی دی د کور والا د څومره هم د خاندان مشر دی د هغه نه به د هغه د ماتحتو تپوس کیږي هر چا نه به تپوس کیږي چې ستا دا ماتحت ولې موزې ولې نه دی کړی عباداتو کې ولې کمې راوستی دی تا ورته نه وي
تا ورته نه وي پکار دا ده چې مونږ تاسو دې د خپل اهل و عیال دپاره بهترین سوچ وکړو ښه